زما خپله مطلب پلار نشته دی. زه د خپل ځان دپاره مطلب یو ودرېدل غواړم، د خپل کور دپاره، د خپل رور خوریانو دپاره. مطلب زه د هغې مشره سسټر یم. زه غواړم چې مطلب زما وروڼه خویندې دی ما سره په یو شانتې دغه ودرېږي. څنګه مطلب زه د خپل ځان دپاره یو دغه اغوښتل غواړم. مطلب زه غواړم چې زما وروستو سسټر اینډ برډرز د مطلب داسې د خپل ځان دپاره سټینډ واخلي. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الب خان شیرپا یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. دا مهال ستاسو په خدمت کې د امپایر کالج نه حاضر یم. ګرانو کتونکو د هغې خویندو دپاره، د هغې بچیانو دپاره چې هغوی وایي چې موږ په فیوچر کې څه جوړېږو، د هغې دپاره دغه کالج د کلونو راسې چې کوم دی د سجاد خان تورنزی په زیر نګرانۍ کې خپل کار کوي. تر دې وخته پورې په سوونو شمېر کې د دې نه نرسانې، ایلیچویز او داسې په نور کیټګري کې زنانه چې کوم دی نو هغه فارغه شوي دي. سره سره نارینه یعنې فیمیل خومه، خو زه د میل خوم، خو زه په فیمیل باندې ځکه خبرې اترې کول غواړم چې د فیمیل یو خو تعلیم ډېر ګران وي، یو اکثره چې دوی تعلیم حاصل کړي نو صرف ټیچره به جوړېږي. خو زه وایم چې نه، زه چارسدي تاڼې ته اوس لاړم، هلته کې په کاونټر باندې زنانه ناستې وي او د ولس مسایل چې کوم دی نو هغه اورېدل او باقاعده پرچې ورکولې. نو ولې نه چې دغه زنانه ډاکټر هم شي، ایلیچوي شي، ورسره پیلټ شي، ورسره نورو محکمو کې لاړ شي. نو زه به خبرې اترې به کوو. دغه کالج کې تاسو وینئ چې یو زبردست ماحول دی او دغه یو بچی دلته کېناسته ده. السلام علیکم. السلام علیکم. خپله پېژنګلو را سره وکړئ. جی زما حمیرا نوم دی. زه د عثمانزو سره تعلق ساتم او زه دلته امپایر کالج ته راغلی یم. سی ان اے سټوډنټ یم، سرټیفاید نرسنګ اسسټنټ. درته ووایه چې اوس زه تاسو سره ویډیو اچانک کوم، ټول خلک به ګوري، نو څه بد خو نه ګڼئ؟ نو سر ما ته اوس مسله نشته. څه میسج خلکو ته ورکوې؟ هغه خویندې دې وخت کې تا ګوري چې هغه راشي دې کالج ته. تاسو سر زما دا میسج دی چې هر انسان دی خپل په خپلو خپو باندې ودرېږي، خپل ځان دی کامیاب کړي. صرف میل نه چې خپل ځان کامیابولی شي، فیمیل چې هغه هم خپل ځان کامیابولی شي او خپل مور پلار مدد کولی شي، هغه هر څه کولی شي چې کم میل کول غواړي. جی سر. ته فیوچر کې ته به وایې چې کامیابې تا ته به جاب میلو شي، ته به چا په کار راشي څه خپل؟ انشاءالله سر د خپل ځان امید ساتم او خپل ځان باندې مې یقین دی چې انشاءالله زه د نورو مدد کولی شم. همت راکړئ. ښه، امپایر کالج دې ولې خوښ کړه؟ یا د دې مشوره چا درکړې وه که نه؟ سر بس زما خپل ملګرې وې، هغوی مو ته راتلې، هغوی خپله مشوره راکړه چې دا کالج ښه دی او د دې نه مطلب کامیاب وتل دي که نه. دې وجه مطلب خپل ټیچران چې کم دي، ټیچران هم موږ سره خپل محنت کوي، هغوی موږ ګایډ کوي او بس دغه وجه سره. ماحول نه مطمئن یې دلته چې کوم ماحول؟ جی سر ښه ماحول دی د دې کالج. اوس داسې جینکې دي که نه چې هغه وایي یاره زه نرسنګ کول غواړم، ایلیچوي جوړېدل غواړم، نو هغوی ته څه میسج ورکوې؟ راشي؟ جی سر زموږ طرف نه موږ ښه مطمئن یو د دې کالج نه چې انشاءالله موږ به کامیاب وځو او زما نور ته هم دا خواست دی چې راتلی شي او د امپایر کالج کې اډمیشن کړي شي. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو د امپایر کالج دغه هم درته وایم چې خویندو له ورشي خبرې در سره کوي. هغه وایي زه بد نه ګڼم، زه هغې خپلو خویندو او بچیانو ته یو میسج ورکول غواړم چې هغوی راشي او دلته کې داخله والي. نو دې خوا به ځو. السلام علیکم. څنګه حال ښه جي؟ خیر دی. خپله پېژنګلو. زما نوم لایبه دی، ما اف اس سی کلیر کړی ده او دلته امپایر کالج کې د ایلیچوي سټوډنټ یم. دا د امپایر کالج د څنګه خوښ؟ امپایر کالج دی نه موږ ډېر زیات سیټسفاید یو او بل دا چې د دې ټیچرز چې کوم دي هغه سټوډنټ سره مطلب ډېر ښه طریقې سره پیش کېږي، موږ سټوډنټ ګایډ کوي او بل دا چې امپایر کوم انوایرمنټ دی، ماحول دی، هغه ډېر ښه دی. تاسو دا شعبه ولې خوښه کړه؟ دا شعبه بس نن سبا ضرورت دی، کوم چې فیمیلز دي هغې ته ډېر ضرورت دی. زه دا غواړم زما خپل دا سوچ دی چې څومره هم فیمیلز دي هغه د میل سره سره انډیپنډنټ شي، مطلب چې په بل چا باندې انحصار نه کوي، خپل کوشش دی کوي او خپل ځان چې کوم دی هغه انډیپنډنټ کړي. کله کله خو ملګرو سره لګیا یې ګپ شپ په لګوې خو جاب میلو نه شي، نو په کور کلي علاقه کې د خلکو خدمت کولی شي؟ بالکل کولی شم. جاب خو ضروري دی چې انسان مطلب یو غټ هاسپټل ته لاړ شي، هلته دې جاب وکړي. د خلکو خدمت کول دا چې کوم دی د الله تعالی هم خوښه ده او بل د خلکو خدمت کول چې کوم دی هغه پکار دی. یو مور د بچو هم په کار راتلی شي یا یو لور چې کومه ده د خپلو والدینو هم په کار راتلی شي. بالکل همداسې ده، څومره چې مطلب زما خپله دا سوچ دی
څومره چې هلکان دي میلز دي هغه د مور پلار مطلب مدد کولی شي د هغې خیال ساتلی شي دغه شانتې اریجینل هم پکار دی چې هغه خپل سټډي وکړي ضروري نه ده چې هغې ته د یو ښه جاب میلو شي هغه د خلکو خدمت کولی شي د هغې په ذریعه د خپل مور پلار چې کوم د خیال ساتلی شي. زموږ په دغه ضلع کې چارسده کې ډېر تکړه تکړه خویندې بچې دي خو هغوی یا چې تعلیم وکړي نو په کور بندیوانې وي نو هغوی ته څه میسج ورکوي؟ هغې ته دا میسج ورکوم که چېرته هغې ته د خپل کور سایډ نه مسلې نو پیله خو دا چې هغې خپلې مسلې حل کړي بل دا هغې له پکار دي مطلب چې هغې یو فیلډ سره تعلق لري هغې خپل ځان کې مطلب دا کانفیډنس ویني چې موږ دا کار کولی شو هغې له پکار دي چې هغې د عوامو خدمت وکړي ځکه چې زموږ چې کومه کنټري ده پاکستان په هغې کې د داسې خلکو ډېر زیات ضرورت دی د میل سره سره د فیمیل هم ډېر زیات ضرورت دی. خو هغه والدین اکثر په خپلو بچیانو اعتماد نه کوي دې څه وجه کیدی شي یا به بچیان هم چې کوم دي یریږي او زه میډیا ته رالم ما به خلک ګوري ضروري مطلب د اعتماد د والدینو دا ډېر زیات ضروري دی په دې وجه باندې چې کله یو ماشوم سره د مور پلار اعتماد وي نو هغه کې هغه بولنس پیدا کېږي چې هغه د دنیا مطلب چې څومره مشکلات دي د هغې مقابله کولی شي نو زما خو والدینو ته هم دا میسج دی چې څومره مطلب ستاسو اولاد دی هغه ګرلز فیمیلز چې هغې بهر وځي یو فیلډ ته وځي او مطلب سټډي کوي نو بیا هغې له پکار دی چې هغې په خپل اولاد باندې دومره اعتماد کوي چې هغې مخکې ځي مخکې د عوامو خدمت کوي. ګرانو کتونکو په دې وخت کې د فتنې په دې دور کې دا زه ډېر ښه ګڼم بیا زموږ په چارسده کې داسې خویندې دي داسې بچې دي چې هغه میډیا ته راځي هغه وایي چې یاره هغه زنانه چې په کور کې بندیوانې ناستې دي یا والدین هغوی ته دا مواقع نه ورکوي نو د هغوی دپاره دا چې کوم دی نو دغه په ځان باندې سخته تېري دا یو سخته ده چې میډیا ته راځي او خبرې کوي ځکه چې په دې معاشره کې هر سړی چې کوم دی نو هغه ډېر په تت نظر باندې ګوري خو د دا مستقبل کې یو د نرسه جوړیږي یو لچوي به جوړیږي په هسپتال کې به دا خدمت کوي نو چې کومو خلکو ته پته نه لګي نو دا ویډیو ورسره شیر کړي چې هغوی راشي دلته کې په امپیر کالج کې داخله والي یو ډېر بهترین ماحول کې زمونږ دغه خویندو ته ډېر ښه کلاسونه لګي خپله پېژنګل. زما نوم مرواني زه سی ان ته اډمیشن ما کړی دی سرټیفاید نرسنګ اسسټنټ. څومره وخت مو شو دلته؟ جی زمونږ 4th منت وشو. 4th منت وشو. د دې ماحول نه مطمئن؟ ها جی بالکل ډېر ښه ماحول دی رولز هم ډېر ښکلي دي ماشاءالله ټیچرز هم ګایډ کوي مونږ ډېر هغه دي انټرسټینګ ټیچرز دي. صحیح. هغه جنکو ته به څه میسج ورکوي چې هغوی وایي چې یاره موږ داخله والو نو ته به څه مشوره ورکوي؟ زه به دا مشوره ورکوم چې امپایر کالج ډېر زیات ښه کالج دی رولز هم صحیح دي او دلته لکه هر څه ښه په دغه کې شان. صحیح. ما اوس دا یو خبر وکړه تا په میډیا باندې ډېر خلک ګوري نو په ځان د اعتماد شته دغه اجازه درته شته دی چې تا په میډیا باندې ته خپل میسج ورکړي؟ زه دا وایم چې لکه دلته چې څوک هم راځي که نه اوسنی ماحول داسې دی چې خپل مور او پلار چې لکه دا بچي جینکۍ نه پرېږدي بهر زه ورته دا وایم چې لکه جینکۍ دې بهر لاړې شي خپل تعلیم دې حاصل کړي دا په ژوند کې هر څنګه حالات راځي هر څنګه حالات راځي د هغې مقابله به امپیر کالج تاله دغه مقدر کوي خو په ژوند کې یوازې چې د خپلو بچو سخاره جوړېدی شي د خپلو والدین هم سخاره په ډېر کم فیس کې دلته کې هغه ټول اکویپمنټ چې کوم دي نو هغه شته مطمئن یې؟ خو ګران کتونکو په دغه امپیر کالج کې د یو بل سټوډنټ سره خبرې اترې کوو چې د هغې مرام څه دي خپله پېژنګلونه سره. السلام علیکم مای نیم از عالیه جاوید ان پړنګ چارسده زه د چارسدې اوسیدونکې یم او دلته نه خپل تعلیم حاصلولو دپاره راغلی یم زما چې کوم دغه دی هغه LHV کې دی ما هغې کې اډمیشن اخیستی دی او زه دې کالج د سټاف نه ډېره سیټسفاید یم ځکه مې دلته کې خپل تعلیم جاري کړی دی. تاسو تعلیم څونه پورې کړی؟ جی زما میټریک. دا شعبه م ولې خوښه کړه؟ د دې ځای د دغه نه ډېر سیټسفاید یو مونږ ته د دې ځای مطلب د ماحول نه ډېر ښه دغه میلاو شوی دی د دې دپاره مونږ دلته کې اډمیشن اخیستی دی او دلته نه خپل تعلیم حاصلوو. یعنې دا کالج یا د دې فیس یا چې کوم دغه دی د هغې نه مطمئن یې خو لکه مستقبل کې هم دا شعبه چې کومه ده هغو تا ته جاب میلو نه شي نو بیا به څه کوې؟ مونږ ته زما په خپل ځان باندې دا دغه دی امید مې دی او دې دپاره ما دلته کې دغه اخیستی دی اډمیشن اخیستی دی د دې دپاره په خپل ځان باندې ډېره زیات یقین ساتم چې ما ته به دې نه بعد مطلب ښه جاب میلاویږي او ښه ځای کې به میلاویږي. دا ګڼئ چې زموږ په دې معاشره کې لکه خصوص موږ ګورو زموږ چارسدې هسپتال کې
فیمیل الټراساوند ډاکټر نشته که نه لکه نرسنګ ټیکنیشن د دې ډېره غټه مسله را شروع ده زنانو ته مسایل شته چې د هغې د مسایل د حل دپاره به تاسو خدمت زموږ چارسده کې مطلب د دې خبرې ډېر زیات کمی دی مطلب جنکو ته شي فیمیل ته شي داسې مدرس ته شي هغوی ته دا ډېر زیات دلته کې د دې شي ډېر زیات کمی دی چې مطلب موږ غواړو چې دلته کې د او فیمیلز ډاکټرې راشي الټراساوند دپاره یا مطلب داسې څه ګاینیکالوجسټ وغیره وي چې مطلب هغوی ته د دې ځای نه پېښور ته تلل ضرورت نه راځي مطلب دلته پکار دي داسې ډاکټرز وغیره داسې فیمیلز وغیره چې مطلب هغوی د عوام خدمت وکړي یا مطلب هغوی سره زموږ چې کومه معاشره ده هغه مخکې لاړه شي هغه جینکې چې هغوی وایي موږ LHV یا نرسنګ کول غواړو نو هغوی ته څه میسج ورکوي هغوی دپاره دا ډېر ښه پیغام دی چې مطلب هغوی نرسنګ وکړي یا مطلب LHV واخلي یا میډوایپس وغیره چې مطلب هغوی معاشره کې لکه یو ښه کردار ادا کړي د یو عوام ښه خدمت وکړي هغې دپاره مطلب ضروري ده LHV کله هم سوچ کړی لکه د ژوند هم تېرول دي که نه یو مور هم جوړېدی شي د والدینو هم ډېر په لور باندې ډېر انحصار وي د چا چې کوم دي صرف لوریانې وي د زوی په تلاش کې وي لور ته هغه شانتې کتنه هم نه کېږي نو خو هغه دې طرف ته راشي او یو سکل زده کړي نو لکه څه وایې په دې دا هغوی دپاره ډېر بهتر دی چې مطلب هغوی د خپل کور حفاظت مطلب د خپل کور دپاره د هغوی زوی نه وي یا مطلب د هغوی پلار وغیره نه وي زما خپل مطلب پلار نشته دی زه د خپل ځان دپاره مطلب یو ودرېدل غواړم د خپل کور دپاره د خپل رور خوریانو دپاره مطلب زه د هغوی مشره سسټر یم زه غواړم چې مطلب زما رونه خویندې دی ما سره په یو شانتې دغه ودرېږي څنګه مطلب زه د خپل ځان دپاره یو دغه اغشتل غواړم مطلب زه غواړم چې زما وروستو سسټر اینډ برډرز د مطلب داسې د خپل ځان دپاره سټینډ واخلي او خپل دا وخت ضایع کول دي وخت ضایع کول نه دي پکار اکثر په کم عمره کې یا د هغې رشته وشي یا بیا څوک پرېږدي نه لکه ته دا میډیا به ټوله دنیا ګوري که نه نو په ځان د دې انحصار شته لکه ډېر والدین وي هغه په بچو باندې هغه شان اعتماد نه کړي ډېر داسې سټوډنټان زموږ معاشره کې شته دی چې مطلب هغوی د جنکو تعلیم ته ښه نظریه نه کوي او لکه دا پکار دي د جنکو تعلیم ضروري دی یوازې ضرور نه ده چې مطلب انسان د غلطه لار باندې لاړ شي انسان ښه چې زموږ مطلب نرسز نه وو ډاکټرز نه وو نو زموږ به مطلب څه دغه کېدو یوازې ډاکټرز خو نشي دغه کېدی که نه یې سره نرسنګ پکار وي فیمیلز پکار دي مطلب فیمیلز دپاره تعلیم یو ضروري شی دی ګرانو کتونکو دغه یو یتیمه سټوډنټه یو یتیمه بچی د هغې هغه مرام د هغې هغه سوچ هغه والدینو ته هغه خلکو ته خو هم یو دغه ورکړو چې موږ د میدان ته روتو نو د مستۍ نه نه وروتې موږ فیوچر کې هم څه جوړېدل غواړو د خپل خاندان سهاره هم جوړېږو نو ډېر خلک داسې وي چې دوی حوصله افزایي کولو په ځای چې کوم دی نو داسې عجیبه عجیبه کمنټس وکړي چې هغې سره د هغوی هغه مورال چې کوم دی نو لاندې راپروزي نو هر چا ته د خور مور د خپل کور په نظر باندې وګورئ بل امپایر کالج چې کوم دی تاسو ته یو ښه ماحول درکوي په ډېر مناسب فیس کې چې کوم دی نو تاسو نه دلته کې ډاکټره جوړوي یعنې نرسه درنه جوړوي ورسره چې کوم دی نو تاسو نه LHV جوړوي نو هغه بچیان چې دې وخت کې زما دا ویډیو ګوري نو د دوی نه قیاس والې راشي دلته کې داخله وکړئ او د خپل علاقې خدمت وکړئ ډېره مننه